د پاکستان د پنجاب صوبې د فیصل آباد ښار یو عدالت د پوچ په ضد په ټولنیزو رسنو د کمپاین کولو په تور د پاکستان تحریک انصاف ګوند یو غړي ته د 15 کاله بند سزا اورولې ده. ویل شوې ده چې سزا د 10 کلن سکندر زمان نومې تن ته اورولې شوې ده او په هغه تورو چې د پاکستان د بلوچستان صوبې په لزبیلا سیمه کې د پوچ د هلیکاپټر غورځېدو د پی پړې ګمراه کوونکې پوسټ کړی و. د مرکزی تحقیقاتي ادارې اف آی ای د سایبر کرایم څانګې د فیکا یا الکترونیک جرمونو د قانون لاندې په هغه مقدمه درج کړې شوې وه. سکندر زمان ته د فیصل آباد اډیشنل اینڈ سیشن جج منصف خان د زیارت پروس سزا ورولې او جیل ته یې لیږلې دي. تیر کال د اګست په میاشت کې د پاکستان د پوج د سیلابونو په مخال پجغورنه او په بهاله مامور هلیکاپټر یې په بلوچستان صوبه کې غورځېدلې چې پکې د کوټي د کور کمانډر په ګډون شپږ پوځي افسران مړه شوي وو. د یادې پیښې په اړوند په ټولنیزو رسنو پوسټونه شوي وو او هغه وخت پرې د پاکستان پوځي ویان خو سخت غبرګون ښکاره کړی وو او په دغه کمپاین کې د برخه اخیستونکو په ضد اف آی ای عملیات پیل کړي وو. ویل شوي چې سکندر زمان انکار نه دی کړی چې ټویټر اکاونټ د هغه وو. عدالت مجرم سکندر زمان ته د سایبر کرایم د قانون لاندې د 2 کاله بند او 2 لکه روپو جرمانه او تعزیرات پاکستان د 1500 ماده لاندې 1,000 روپے جرمانه او 1515 ماده لاندې ورته د 3 کاله بند او 50,000 روپے نور جرمانه ورولې ده. پاکستان تحریک انصاف ګوند ویل چې یاد فیصله به چیلنج کوي او په ضد به غټ عدالت تزي. خو بل خو د مدني ټولنې فعالانو په پیکا قانون کې د بند سزا او جرمانه د اظهار په آزادۍ برید بللې دي او ویل چې دا به جمهوریت او جمهوریت رویو ته سخت زیان ورسوي ځکه چې د تنقید لامل د ادارو لارې سميږي او په هغه کې عام ولسته د خپلولۍ احساس کیږي. سور ورځې وړاندې د خبريالانو نړیوال تنظیم ریپورټرز وذ اولډ بارډر هم په دې قانون کې ترمیم غوښتنه کړې و. علب خان شیرپو دلبر نیوز 400